آیا د زنانو دپاره د ویښتو څه حکم دی؟ کوم ویښته چې ږمنځولی شي او هغه بیا زنانه جمع کوي، نو دا په لیدو کې راغلی ده چې دا ویښته اکثر زنانه ځای نه بیا خرڅوي، کباړیان او دارنګې نور خلک ورپسې راځي. نو آیا دا ویښته خرڅول د دوی د عمل جایز دی؟ دویمه خبره ده چې زنانه کومه چې غسل کوي او د هغې په سر باندې مضبوطه جوړوي، د هغې بار کلاول او هغه سنبالول دا یو عذر دی. آیا داسې حالت کې غسل کیږي یا نه کیږي؟ دریمه خبره چې د کوم زنانه ویښته چې دی تیزۍ سره اوږدیږي او د هغې سنبالول اسان نه وي، نو کم حده پورې ویښته پرېښودلی شي او کم حده پورې کټ کولی شي. دارنګې آیا زنانه چې کوم د مونځ ادا کوي او ویښته یې راښکاره شي، آیا مونځ یې خرابیږي یا نه خرابیږي؟ محترم خویندو میندو، دا مسله مونږ چونکې عموما اردو ویډیوز کوو، خو دا مسله ډېره امپورټنټ ده، نو زه ځکه پښتو کې هم د دې وینا کول غواړم چې زموږ خویندو میندو ته دا میسج ورسیږي چې په شریعت کې د زنانو د ویښتو څومره اهمیت دی. اکثرې زنانه چې خپل ویښته ږمنځوي، نو هغه یا په دیوالونو په سرو کې کیږي، یا ویښته بیا هوا سره غورځېږي، یو خوا بل خوا اولوزي راولوزي، یا داسې زنانه هم شته چې هغه داسې ویښته کټ کړي جمع یې کړي، بیا خرڅ کړي او په هغې پیسې اخلي. نو واضحه طور سره دا خبره ځان سره ذهن نشین کوي چې ویښته د انسان د جسم عضو دی، دا یو امانت دی انسان سره، او امانت نه څوک ضایع کولی شي او نه هغه خرڅولی شي. یاد ساتئ، کوم زنانه چې خپل ویښته خرڅوي دا حرامه کوي، دا عمل هم حرام دی او کوم پیسې چې په دې اخلي دا پیسې هم حرامې دي. نو ځکه زنانه دي د خپل ویښتو حفاظت کوي. کوم ویښته چې په ږمنځ کې هغه ماتیږي راماتیږي، هغه د راغونډ کې یا نوکان وي هغه کټ کې، نو دا د راغونډ کړی شي او هغه د په ټیشو پیپر کې ونغاړي چېرته یو پاک ځای کې د هغه دفن کړی شي، ولې چې هغه هم د جسم یو حصه ده. او څرنګه چې انسان د فوت شي هغه بیا خښولی شي، دقه رنګې هغه جسم هغه ټوکړه چې هغه بیله شوه، عضو هغه بیل شو، که ویښته دي که نوکان دي، هغه دپاره حکم دا چې هغه دفن کړی شي. دویم خبره د ویښتو د کټ کولو چې کوم حده پورې ویښته کټ کولی شي. ګورئ، هغه ویښته چې کوم د انسان دپاره سنبالول ګران وي، دومره اوږده شي چې خپوسه لګي، بعض زنانه داسې وي د ویښته تیزۍ سره عمل کوي، د هغې سنبالول ورته تکلیف یې عمر زیات وي یا کمزوري وي، نو هغه صورت کې خپل ویښته تر دې نری ملا پورې د کټ کولو اجازت دی. دارنګې چې حج عمره کې کوم زنانه ځي، هغوی خپل ویښته د حلق دپاره معمولي شانته یو پور برابر کټ کوي، د هغې اجازت دی. دغه رنګې که په سر کې څه زخم وي، څه بیماري وي، هغه د علاج دپاره یو طبیب ووایي چې د ویښتو دا علاقه چې کوم د هغه د علاج دپاره صفا کړی شي، د هغې اجازت شته. او هغه ویښته چې هغه دوه خرانګې شي، سرونه وکړي، نو هغه بیا عمل نه کوي، ماتیږي راماتیږي، کمزوري کېږي، نو که د علاج په غرض د هغې سرونه معمولي پرې کړی شي، نو هغه بیا عمل شروع کړي، نو دا چونکې د بهترۍ دپاره دی چې ګروت د بړوتري زیاته شي، نشونمای زیاته شي، نو د ویښتو د څوکې چې کوم دی هغه کټ کول هم جایز دي. اوس پاتې سوال چې ویښته ښکاره شي، نو آیا مونځ کېږي یا نه؟ نو خویندو میندو ته پکار ده چې هغوی کله مونځ کوي، نو داسې لوپټه دي استعمالوي چې هغې نه ویښته نه ښکاري. نری لوپټه کې چې ویښته ښکاري، مونځ به نه کېږي. دویمه خبره دا چې که چېرته لوپټې نه ویښته راښکاره شي او هغه دومره وخت پورې کلاو پاتې شي چې په یو رکن کې قیام حالت کې ولاړ، د قیام په حالت کې دونه کلاو پاتې شي چې انسان درې پیره جو ہے هغه سبحان الله ویلی شي، دا مونځ د هغې فاسدېږي، خرابېږي. نو که معمولي راښکاره شي فوراً پټ کړي، د هغې سباق نشته دی. نو د زنانو دپاره د خپل سطر یعنې د سر ویښتو د سطر د هغې حفاظت کول دا لازم دی. بل خویندو میندو ته یو بل اهمه مسئلې طرف ته توجه کوم چې بعضې خویندې چې کوم دي هغه د تزیین او آرایش د حسن زیاتولو دپاره په خپل سرون کوم روزي دي دا صفا کوي یا نری کوي، جوړوي یې. بعض زنانه خو بالکل ختمې کړي، بیا په مارکر جوړي کړي. نو یاد ساتئ چې داسې زنانو ته په شریعت کې حدیث مبارکه کې ملعونه ویلی شوی، دا لعین، دا لعنت والا خلک دي، په دوی لعنت کړی شوی دی. نو موږ ولې د یو دنیا د یو معمولي آرایش او زینت دپاره ځان په لعنت کو؟ ولې لعنت دې ته ویلی شي چې انسان د الله تعالی د رحمت نه لرې شي، دې ته لعنت ویلی شي. نو ولې د یو معمولي شانته یو عمل باندې موږ خپل ځان د الله تعالی د رحمت نه لرې کو؟ نو د ویښتو حفاظت، د خپل د روزو حفاظت، دا همدغه رنګ دی څنګه چې سړو دپاره د خپل ګیرې د ویښتو حفاظت دی.
انسان د خپل جسم ټول وخت صفا کولی شي زنانه ما سوای د خپل د روزو او د خپل د سر د وختونه دا ډېر محترم دي د خیال ساتي. بعضی سړی داسې دي چې هغه خپل ګیری کټ کوي او پای کې فیشن د پاره داسې بوټي موټي جوړ کی. واضح زدا سه رونو دم دا میسج ورکول غواړم چې یاد ساتئ ګیره خرول په دې نیت سره چې دا یو ګناه ده د سوچ سره دا خو یو ګناه والا عمل شو. خو کاغه په دې وجه کوي چې جرأت پی کوي چې په خاص تخکارم دا ډېر ښه عمل لې په دې هغه فخر کوي. یاد ساتئ دا عمل بیا کفر دی. ګناه باندې فخر کول جرأت کول کفر دی او په دې وجه یو کس ګناه کوي چې دا یو غلط عمل غنیو کوي نه بیا ګناه ده. نو واضح ساتئ چې د ګیری دا وختو دا هم دینی شعار دي. د دینی شعار خیال بساته د ابرو یعنی د خپل د روزو وختو د سر وختو د ګیری وختو ته ډېر زیات حفاظت کول چې کوم دی هغه نارینه او زنانو ته خپل وختو حفاظت کول ډېر زیات اهم دي. نو خويندې مې د خبره په واضحه الفاظ سره واوري چې خپل سر د وختو د خرڅولو بالکل کوشش مکوئ. دا په نور ویکس په شکل کې نور خلکو په وختو کې بیا ګڼل کېږي زنانه او نارینه استعمالي دا الله تعالی عذاب ته دعوت ورکولي. نو خپل د وختو حفاظت کوئ. کمات رامات چې نه بیا خخول پکار دي. شکریہ.